أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. يعني درس के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत तौबा पारा नंबर 11 रुको नंबर 12 आयात नंबर 97 98 99 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. څنګه چې مخکې مونږ ویلو دې کې د منافقانو چې نو هغه تذکره کېږي، نو اوس الله رب العزت مزید د هغوی چې نو هغه تذکره کوي. منافقان څنګه چې دوی د مدینې په ښار کې آباد ول، مدینې په ښار کې اوسېدل، نو داسې منافقان چې نو هغه په بانډو کې په کلو کې چې نو هغه هم ولو. اوس دې کې الله پاک د هغې تذکره کوي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، چې بانډو والا کم منافقات دی ول، کم منافقان د کلو د بانډو ول، الله وی اشد کفرا ونفاقا، دی په کفر او نفاق کې چې نو هغه د ښار په نسبت سره چې نو هغه ډیر سخت ولو. واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله، او دې د دې زیات لایق ول چې دې چې نو د الله په احکاماتو باندې چې نو هغه پوهه نشي. هغې وجه چې نو هغه دا ده چې کلی او بانډه په دې کې دین چې نو هغه د ښار په نسبت سره ډېر کم وي. حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي من تودع وجفا، چا چې نو هغه په کلي کې بانډې کې نو هغه استوګ نه اختیار کړله، دا سړی چې نو هغه به څه شي سختېږي به، د کې به لا علمي چې نو هغه پیدا کېږي. دغه شانتې حدیث مبارکه کې راځي من سکن البادیه جفا، څوک چې نو هغه په کلي کې پاتې شولو، پانډې کې نو هغه پاتې شولو، د کې سخوالی چې نو هغه راځي. خو اوس علت د دې څه دی؟ نو علت یې حضرات دا ذکر کړی دی چې په کلي کې پانډو کې په دې کې چې نو هغه علم او اهل علم دی، نو چې کله په هغې کې علم او اهل علم دی نو دوی د دین نه لرېوالی وي، او چې کله د دین نه لرېوالی وي نو د دغې دین د لرېوالي په وجه په ده کې نو هغه بیا سختي راځي. کلام کې هم سختي راځي، دغه شانتې نو اعمالو کې هم سختي راځي، دې چې نو هغه بیا د دین نه لرې پاتې کېږي. خو که چېرته نو هغه اوس داسې وي چې کلي او بانډۍ په هغې کې دین ډېر وي، هغې کې علما چې نو هغه ډېر وي، پای کې قراء او حافظان ډېر وي، نو بیا د هغه په دې حکم کې نو هغه نه دی داخله. اوس ښار دی، خو که د ښار کې د ښار باوجود چې نو هغه دین نه وي، علم پکې نه وي، علما پکې نه وي، اهل علم پکې نه وي، نو بیا د دغه ښار چې نو هغه په مثل د باندې دی. ځکه د دې کې نو هغه مطلق د ښار یا د کلي چې نو هغه تفاوت یا د هغې فرق نه دی ذکر کړی، فرق چې نو هغه د دین او د بېدینۍ چې نو هغه ذکر شوی. آلتی چې نو هغه د علماو صحبت د علماو ناسته د هغوی سره ډېر وي، نو بیا خو هغه خلک دي. او که چېرته ښار کې چې نو هغه ډېر نو بیا د ښار بعضې حضرات وایي چې دا چې نو هغه د سجدونو د رسۍ اطلاعاتو په وغیره چې نو هغه په دې اعتبار سره وي. بهرحال نو الله رب العزت وایي په هغه وخت کې ځکه مدینې ښار کې حضور علیه الصلاة والسلام او صحابه ول او اهل علم ول او باندې چې کوم لري لري ول، نو آلته خو هغه شانتې علم هلته څوک نه ول، نو دوی په دغې احکاماتو کې نو هغه سخت ول. والله علیم حکیم، الله رب العزت پوهه دی او د حکمت خاوند دی. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق، او بعض د باندې د خلکو نه چې نو الله پاک وایي هغه دي چې د هغوی دا خیال کوي چې دوی کم څه خرچ کړي د الله په لاره کې، نو په هغې باندې خیال کوي مغرمن د تاوان، دوی چې نو هغه تاوان ګڼي او دوی وایي چې دا زمونږ نقصان دی. ویتربص بکم الدوائر، او انتظار کوي په تاسو باندې چې نو هغه د څه د مصائبو د گردش د زمانې باغوی مچنه نو هغه دغه تاوان ګڼلو، خو اوس چېرته اهل ښار چې نو هغه څه دغه تاوان ګڼي، نو بیا
بیا خو هغه حکم ځای نو هغه یې شولو که نه. نو دې ځای نو هغه به یو دا و چې د دین نه لاپوهي لاپرواهي چې دی نو هغه به لرې ولو. نو په دین باندې پیسه لګول، دین باندې خپل مال لګول، جان لګول، دا چې دی نو هغه د دغه انسان فیصله. حدیث مبارکه کې راځي چې بنده وای ابن آدم مالی مالی، ابن آدم وای چې زما مال زما مال، حالن کې د مال چې دی هغه دی ما اکله چې کم د خوړلو او هغه چې دی نو هغه ختم کو، کم چې دی نو هغه د واغستو هغه زوړ کولو، او کم د صدقه کړلو مخې ته چې دی نو هغه ولېږلو. دا د بني آدم مال دی. د دین علاوه چې دی دا سوره هم مال زوتی دا د مال نه دی، دا خو د ورثو چې دی نو هغه مال دی او د ورثو د دغه مال سره دی نو هغه محبت کوي. اوس مونږ په حق باندې سوچ وکړو آیا مونږ د ورثو د مال دپاره زیات چې دی نو هغه فکرمند یو او که مونږ چې دی نو هغه د خپل ځان دپاره نو کتلی شي نو تقریبا دا سوره چې هم مونږ ته مشکل راغلی دی نو دا ټول د هغې چې مونږ د ورثو په کوشش کې لګیو. نه مو په خپله صحیح وخوړه، نه مو واغوستله، او نه مو چې نو هغه صدقه کړه ځان له مو چې نو هغه د آخرت دپاره وکتل. سړی سوچ اکثر بعضې وخت کې چې نو هغه وکړي په میاشتو به تېر شي چې هغه به نه حالن کې دا د ځان دپاره په خپله کول دي. که یو سړی ځان پسې په خپله صدقه نشي کولی، دی ځان له په خپله چې نو هغه روپۍ نشي لګولی، په ده پسې به اولاد څه وکړي. او مال خو هم دا حدیث کې خدای الله پیغمبر وایي دا 3 قسمه د مال دی، د دې نه ما سوا چې نو هغه دا د سره د مال دی نه. او زمونږ څومره هم نو مونږ دقې شي خراب کړو چې مونږ د بل د مستقبل چې نو هغه خیال مو شروع کړی دی او خپل پاتې. نو الله د هغوی د نفاق او د هغوی په دین کې د سختۍ یو وجه چې نو هغه دا ذکر کړله چې دوی انفاق فی سبیل الله له د الله په دین باندې چې نو الی کلمت الله د مسلمانانو په مدد او نصرت باندې چې کم مال لګي نو دغه مال لره دوی د هغه تاوان ګڼي، او څوک چې دا تاوان ګڼي جو هغه نه خرڅ کوي او سم چې نو عادي سي ويتربص بكم الدوائر، او دوی ستاسو باندې انتظار کوي د زمانې د گردش. زمانې گردش نه مقصد نو هغه دا دی چې دوی به الاول وي ګوره د مکې چې نو هغه خلک به راشي جو به دوی باندې به حمله وکړي الیاذ بالله، جو حضور علیه الصلاۃ والسلام او د مسلمانان به ختم کړي. جو هلته ورته په دا چې نو بدر کې ورته شکست میلاو شو، جو دوی ورته که دا وروسته دی بل کې به وشي، احد کې بیا شکست وخوړلو، جو بیا دوی ورته که کېدای شي په دې بل ځل وشي، بیا چې کله خندق احزاب چې ورته ویلی کېږي غزوه احزاب کېدله، دوی یې په دې ځل خو چې نو هغه اوس د بچ کېدلو نه دي ځکه ټول ورته چې نو کافر یو شوي دي. هغې کې هم الله پاک د هغوی له شکست ورکړو، بیا یې فتح مکې په موقع باندې به پته ولګي، الله پاک په هغې کې مسلمانانو له ګټ ورکړه دوی راکړل، بیا یې چې نو تبوک کې به پته ولګي، الله په هغې کې هم چې نو هغه مسلمانانو له برې ورکړو چې نو هغه رومیانو له شکست ورکړو. نو الله وایي یتربصو بكم الدوائر، دی پتا سو باندې چې نو د زمانې د گردش چې دې ځل به دوی ختم شي، دې ځل به ختم شي، د دې انتظار کوي. حالن کې علیهم دائرة السوء، په دوی باندې چې نو هغه څه نه بد گردش دی، په دوی باندې چې نو هغه د زمانې بد حالت را روان دي، هلته شکست میلایږي او دلته دوی چې نو زړه خوري او آخرت چې نو هغې د نفاق د وجې نه تباه کېږي. والله سمیع علیم، الله رب العزت اوریدونکی او پوهه دی. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، او الله رب العزت وی بعض د کلیو والا چې نو هغه کسان هم دي چې د هغوی د الله په لار کې انفاق فی سبیل الله کې دغه شان چې نو هغه په دې کې دا څه کوي په ورځ د آخرت باندې وما يتخذ ما ينفق قربات عند الله، دی د الله رب العزت چې نو هغه ثواب ګڼي او دی په دین باندې خرچ نو هغه خپل ځان سپاره چې نو هغه اجر او ثواب چې نو هغه ګڼي، ټول چې نو هغه د سینه دی. وصلوات الرسول، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې چې نو هغه اخلي، ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه د معمولو د رکوع نمبر 13 کې چې نو هغه به مخ کې راشي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه به الله پاک وي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم، دوی د دوی نه د صدقې قبلوه دا د اخله او دغه شان په دې سره دوی چې نو هغه پاک کا، وصلی علیهم، او دوی ته په دې باندې چې نو هغه دعا وکړه، ان صلاتک سکن لهم، ستا دعا دا د دوی لپاره چې نو هغه باعث سکون دی، ځکه د الله پیغمبر به دعا ته جیبه چې صدقه وکړه، خیرات به وکړو، زکات به چې نو ادا کو، حضور علیه الصلاۃ والسلام به ول دعا وکړه، نو چې کله به دغه دعا وکړه نو دوی په هغې باندې خوشحالېدل. نو ځکه الله وایي بعضې د کلو د بانډې والا نه چې نو هغه دی چې په الله باندې په ورځ د آخرت باندې په دې باندې یقین ساتي. ویتخذوا ما ينفق قربات عند الله،
او غني هغه څه چې کم خرج کوي چې نو د الله د رضا د پاره نزدېکت او صلوات الرسول او د رسول دعا چې نو هغه داغه د غستلو د پاره خرج کوي الا انها قربة لهم الله وی الا انها خبردار دا چې نو هغه د دې لپاره بهشکه نزدېکت دی یعنی په دې صدقې په وجه د الله ته چې نو هغه نزدې کیږي صدقې په وجه باندې د الله رسول ته نزدې کیږي صدقې په وجه باندې د الله د پیغمبر دعا چې نو هغه حاصلې حدیث مبارکه کې راځي الصدقه تدفع ميت الصدقه تدفع الميتة السوء او کما قال علیہ السلام نبی رسول الله والسلام صدقه د انسان نه بد مرج لنو هغه د فکای کم سړی چې صدقه کوي کما خزه چې لنو هغه صدقه کوي په د باندې بچرته هم بد بیماری بد مرج لنو هغه ناراضي الله پیغمبر چې فرمای بل روایت کې چې هغه راضي الله پیغمبر چې هغه فرمای الصدقه تدفع البلاء صدقه چې هغه مصیبتونه او تکالیف چې هغه لري کوي خدای د بار به انتظار نه کی چې کله په ما مصیبت او تکلیف رالو نو الله به صدقه کوم نه دا غینه مخ کې نو هغه صدقه کو او صدقې کې دام څه شرط خونه نه چې تو به نو هغه خامخاج نه نو هغه په زرون روپۍ نه نو خرج کې حسب توفیق تعالی چې الله سمره توفیق درکړي پاګه کې چې نو هغه کول پکار دي نو دا نو هغه په دغه سره مصیبت او تکلیف رسی دا نو د فکیږي او بل حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمای الصدقه تتبع تطفئ غضب الرب صدقه چې نو هغه د الله غصه یخی صدقه دا د الله غصه چې نو هغه یخی نو وسوک دا غواړي چې ما چې نو مصیبتونو نه هم د مشولې دغه شانت دی نو هغه زمات نو هغه مال کې برکت هم لګیدل او د الله د غضب نه نو هغه هم بشولې جو هغه د پاره نو هغه صدقه بهترین شیز دی سيدخلهم الله فی رحمته او الله وزر دی چې الله پاک به په خپل رحم کې نو هغه خپل رحمت کې نو هغه به داخل کی ان الله غفور رحیم بشک الله رب العزت نو هغه بخون کې او مهربان دی بعضی تفاسیر اکثر په دې کې چې نو هغه یو لطیفه مزاحیه واقع ذکر کړی ده علامه غزالی رحمه الله نه هغه نقل نه هغه به باندې خلک د اکثر چې نو هغه د سلک سادهګان او دای جو یو امام واغله چرته یو سو سورته یاد کړول چې په هغه باندې موږ کول او پای کو ته من جمله دا رکو هم یاد و العرب اشد کفر و نفاق جدای به مانزه کې بویلا چې په مخه مانزه کې دا ویل چې یو پیر باندې ول سړی راغله چې پاک ورځ هم دا غل زکه خو اهل لسان او العرب ول چې هغه دا ویل العرب اشد کفر و نفاق و اجدر الله يعلم یو هغه پاغور صبر کړي نه په دې مورس راغله دی چې بیا اقوي پوره وخت بعد چې بیا راغله چې بیا ورالو چې هغه امام سه بیا هغه شروع کړو چې په درې مورس په بل ځل چې دریم ځل لالو چې بیا ویلو چې شاته نه لور لاغسته چې امام لې په سر راخه پرې خو ده خو چې مونږ راځو چې ته په مونږ پورې نه خته چې دا د کفر نه ډک دی او دا د نفاق نه ډک دی او دوی چې نو هغه د خدای په احکاماتو نه پوهېږي نو راځو شاته پسې مونږ کوو ته په مونږ پورې نه خته چې سوا خوش ولو چې بیا چې دی رالو چې هغه امام بیا چېرته دقه چې نو هغه دا رکو شروع کړې وه خو په هغه وخت کې دی لږ لیټ رالو هغه دغه دویم آیات ته چې اوخته ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر نو بعضې د اعرابو نه چې نو باندو کلیوال نه هغه هم دی چې دوی په الله په ورځ د آخرت باندې چې نو هغه یقین ساتي دغه تعریف چې کوم الله کړی د آیات ټول وي چې الان نفک العصا دا قچل دی کنه اوس د لچنه نو هغه لوړ کار درکړی دی اوس څنګه برابري اوس زنګ په تعریف چې نو هغه د شروع کړل نو بهرحال نو الله رب العزت وایي دغه نیک اعمالو په ذریعہ سړی د انسان د الله په رحمت کې نو هغه داخليږي الله رب العزت غفور رحیم دی به حد چې نو هغه مهربان دی الله دې موږ د خپل رحم چې نو مستحق جوړ کړي الاعراب کلی والا اشد ډیر سخت کفرن په کفر کې و نفاقا او په نفاق کې و اجدر الله يعلم او د دې زیات لایق دی چې نو هغه پوهیږي نه حدود ما انزل الله په احکامات هغه چې نازل کړي الله پاک على رسوله باخبل رسول باندې والله الله پاک علیم په حکیم او د حکمت خاوند دی ومن الاعراب او بعضی د کلیواله باندو ولنه من هغه څوک دی یتخذو چې هغه خیال کوي غني ما هغه سينفق چې خرج کوي مغرما تاوان ويتربص بكم الدوائر او انتظار کوي پتا سو باندې د گردش د زمانه علیهم دائره السوء او پدی باندې دی گردش
چې نو هغه بدو والله الله پاک سمیع اوریدونکی علیم پوهه دی ومن الاعراب او ځینې د کلیوالو نه من هغه څوک دی یؤمن بالله والیوم الاخر چې هغه ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې ويتخذ ما ينفق قربات عند الله او ګڼي هغه څه چې دوی خرچ کوي نزدېکت ثواب د الله په نزد وصلوات الرسول او د رسول علیه السلام دعاګانې یعنې هغه اخیستلو دپاره الا انها خبردار واورئ بېشکه دا قربة نزدېکت دی لهم د دوی دپاره سیدخلهم الله او زر ده چې داخل به کې دوی لره الله پاک فی رحمته په خپل رحمت کې ان الله بېشکه الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی